یو نابالغ ماشوم که روجه ونیسي او بیا یې اخري دغه ماشوم باندې د دغه روجې قضا یا کفاره شته او که نشته دی. همدغه شان دغه ماشوم که چېرته نفل مونځ ته ودرېږي او په پوره کولو نه مخکې دغه مونځ مات کړي نو د دې مونځ قضا په دغه ماشوم باندې شته دی او که نشته دی. دا دواړه صورتونه ځکه درته بیانوم چې صورتحال یو شانتي دی، عمل یو شانتي دی، خدای چې دواړو حکم ځان ته دی. پهله صورت اولنۍ صورت چې روجه ونیسي نو د روجې په صورت کې روجه ونیوله او وی خوړله په دغه ماشوم باندې چې نابالغ وي نور باندې قضا شته دی او نور باندې کفاره شته دی. او دویم صورت د مونځ صورت چې کله مونځ منځ کې مات کی نو په دې صورت کې د باندې دغه مونځ قضا شته دی چې دی به دغه مونځ قضا راګرځي. او د قضا صورت ځکه درته مکمل صورت تور سره بیان کوم چې غټ خلک چې کم بالغ کسان دي هغې دپاره دا حکم دی چې هغې دپاره ماشوم دپاره چې که چېرته څوک د نفل نیت وتړي ډېرو خلکو ته مسله معلومه نه ځکه دوباره بیانوم چې که چېرته یو کس د نفلو دپاره نیت وتړي او مونځ یې پوره نه کړو او د پوره کېدو نه مخکې دغه مونځ مات کړو پرېښود دغه شانتي نو دغه کس باندې د دغه څومره رکعتونو نیت چې کړی و دې دوباره قضا کول په دغه باندې کس باندې لازم دي چې دی دوباره دې قضا کوي. نو دغه هغه صورت څنګه چې په غټ باندې لازم دي همدغه شان د ماشوم باندې لازم دي چې دی به دوباره د مونځ قضا راګرځي. اوس فرق څه شی شو؟ یو طرف ته وایي چې روجي معامله کې چې قضا کفاره نشته دی هغه ته ځکه وایي چې مکلف نه دی شریع احکام ته متوجه نه دی ماشوم ته. بل طرف ته چې د مونځ معامله نو دی کوي چې نه بلکې دې صورت کې به د مونځ راګرځي. نو فقها فرمایي چې غیر مکلف کېدو صورت خو دواړو کې دی، د مکلف نه دی په دې وجه باندې روجو قضا کفاره باندې نشته دی، قضا هم نشته کفاره هم نشته دی. همدغه شانتي چې مونځ معامله راواخلي نو مونځ کې په د باندې قضا شته دی. هغې وجه فقهاو دا لیکلي چې روجه کې مشقت او تکلیف زیات دی او یو کس چې تر اوسه پورې شریع احکام متوجه نه دی مکلف نه دی هغه باندې چې موږ مشقت تکلیف اچو نو دا ګوي کې لږ زیاتې غونډې دي په دې وجه باندې د رجوع قضا کفاره په دغه ماشوم باندې نشته دي. خو که د مونځ طرف ته مونږ سوچ وکړو نو مونځ کې هغه مشقت تکلیف نشته دی نو په دې وجه باندې علما فرمایي چې دغلته کې هم غیر مکلف دی خو چونکې د دې قضا را ګرځولو سره دغه ماشوم ته تکلیف نشته دی مشقت تکلیف د هغه درجې نشته دی لکه څنګه چې په روجه کې وي نو په دې وجه باندې دغه ماشوم باندې مونځ قضا را ګرځول دا لازم ګرځولی شي. خو فقها ورسره دا لیکلي دي چې کله هم ماشوم داسې عمل وکړي که هغه د رجوع معامله وي او که دغه شان د مونځ معامله وي هغه د تلقین په کار دی دا پویول دغه ته په کار دی هغه ولي باندې لازم دي چې دغه ماشوم پوه کړي چې آینده دپاره د داسې عمل نه اجتناب وکړي او آینده داسې کار نه ځان وساتي.